برکاته یو بل سړي خپل ښځه د دویم واده دپاره ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. ولې قتل کړه؟ څه وجې نه قتل کړه؟ دې نه ځان خبرولو دپاره زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړه او ټلې نشان در سره خامخا وښیه. دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. دا واقع په سرګوده کې مخې ته راغلی ده. دغه هلک چې نوم یې عمر دی، عمر وایي چې خپله کې موسه جګړه وشوه. د دغې سړي خو 3 بچي دي او د واده یې 14 کاله شوي دي. دغه سړی اوس وایي چې زما جسماني مرض په هغې موسه جګړه راغله او د سخر یې 4 بچي دا قتل کړه. د شپې یې ښځې سره څه جګړه وکړه او د سخر یې قتل کړه. اول یې ښځه مړه کړه او بیا یې په تمانچه ویشتله چې کور ته مو ډاکوان راغلي او هغوی راته ښځه قتل کړه. پولیس وایي چې دا سړی تهنې ته راغلی او ورته یې وویلې چې ډاکوان راغلي وو، 30 تولې سونی رانه یوړله او 1 لک روپۍ رانه یوړې او ښځه یې هم راته قتل کړله. چې پولیسو تفتیش وکړو نو پولیسو دا بیان مخې ته راویستلو چې پولیس وایي د موبایل تفصیلات واخیستلو. نو د یوې ښځې سره یې تعلیقات و. هغې ورته مخکې نه ویلي وو چې مخکې خپله ښځه مړه کړه بیا به در سره زه واده کوم. نو دغه ظالم خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. د یو پردۍ ښځې دپاره یې دا ظلم وکړلو. دې ظالم د خپلو بچو خوب سوچ ونه کړو چې دا واړه بچي به زما څه کوي، خو خپل عشق په سر راغستی و. پولیسو محکمې ته موږ اپیل کوو چې د سره د سخته نه سخته کاروی وکړي او دغې ښځې ته د انصاف میلاو شي. که دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او ټلې نشان در سره خامخا ووهئ.